الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د نصیحت لپاره دوی ته ویلې شو آمنو کما آمن الناس. دوی د هغې په جواب کې تردید کو انؤمنو کما آمن السفهاء، دا په بېوقوفه دي. الله جل جلاله د دوی رد کوي په کلکه طریقې سره او فرمایي الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نو قاضي فرمایي رد و مبالغه په دې کې رد مبالغه ده په تجهیلهم، د دوی په جهالت کې. دا ډېر جاهل خلک دي. هغه رد او مبالغه څنګه ده؟ شپږ طریقې دي آن ته وی چې الا انهم هم المفسدون کې ما هغه طریقې دلته چلولی شي. یو چې کوم دی الا دی چې په لام باندې حمزه استفهامي دپاره د انکار داخله شوې او دې سره تاکید او د دې سره سره چې کوم دی دا کلام استنافي دی او دریم ان دی او څلورم چې کوم دی تعریف د خبر دی او پنځم هم ضمیر فصل دی او شپږم استدراک دی په لکن لا یعلمون سره. دا هغه د دوی تردید دی چې رد و مبالغه فی تجهیلهم. دا جاهل خلک دي. ولې جاهل دی؟ فإن الجاهل بجهل الجازم، هغه کس چې دا جاهل وي او په جهل جازم سره علی خلاف ما هو الواقع، د واقع خلاف وي، نو اعظم ضلالة، دا لوی گمراهی دا، و اتم جهالة، دا جهالت تام دی من المتوقف، دا هغه جاهل نه چې هغه متوقف ولاړ وي او معترف اقرار کوونکی وي جهله په خپل جهل سره. جهل او ناپوهی دا په دوه قسمه ده. یو هغه جاهل دی چې هغه توقف کوي او په خپل جهل باندې اقرار کوي، او دویم هغه جاهل دی چې هغه جاهل دی خو په خپل جهل نه پوهېږي، ځان ته پوهه وایي. د منطقیانو په اصطلاح باندې اول چې دی جاهل دی خو خپل جهل باندې پوهېږي چې نه پوهېږم، دې ته جهل بسیط وایي. او دویم چې جاهل دی خو په دې نه پوهېږي چې زه جاهل یم، خپل ځان ته پوهه وایي، نو دې ته جهل مرکب وایي. یو خدا جاهل دی، دا یو جهل، او دویم په خپل جهالت نه پوهېدل دی، دا دویم جهل دی، نو دا جاهل مرکب دی. قاضي فرمایي کوم چې د جهل بسیط مرتبه ده چې یو سړی نه پوهېږي، هغه هم ناپوهه دی خو بیا هم څه نه څه کېدی شي کله ځان پوهه کړي. او چې کوم سړی نه پوهېږي او ځان ته پوهه وایي، نو دا اتم جهالتن دی، ځکه دی ځان ته پوهه وایي خپل جهالت ازاله هم نه کوي، نو دا اتم جهالتن دی. گویا دا جاهلان دی په جهل مرکب سره، هم دی نه پوهېږي او هم په خپل نه پوهېدلو باندې هم نه پوهېږي، نو دا جاهلین شو په جهل مرکب سره اتم. پارسیوانان دې نه داسې تعبیر کوي آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل ابد الدهر بماند، و آن کس که نداند و بداند که نداند او نیز خری خویش به منزل برساند. آن کس که نداند هغه سړی چې نه پوهېږي چې کوم دی، او و نداند که نداند په خپل ناپوهي هم نه پوهېږي. آن کس که نداند په خپل هم نه پوهېږي، و نداند که نداند په خپل ناپوهي هم نه پوهېږي. در جهل ابد الدهر بماند، دی به همیشه دپاره جاهل وي، ځکه هغه خپلې ناپوهۍ ته پوهه نه، هغو پوهې ورته وایي، خپلې ناپوهۍ ته ناپوهي وایي نه. دا جاهل مرکب دی، همیشه به جاهل وي. و آن کس که نداند، او هغه سړی چې نه پوهېږي، و بداند که نداند په دې پوه شي چې نه پوهېږم. آن کس که نداند و بداند که نداند په دې پوه شي چې نه پوهېږم. او نیز خر خویشه به منزل برساند، نو امید دی چې دا خپل خر منزل ته ورسوي، خپل کار منزل ته، ځکه دی خپل ناپوهۍ ته ناپوهه وایي، نو ځان به پوهه کړي. نو دی فرمایي جاهل به جهل الجازمي، کم چې جهل جازم دی او جهل مرکب دی علی خلاف ما هو فی الواقع اعظم ضلالة و اتم جهالة.
من المتوقف د هغه کس نه چې هغه جاهل دی او جهل توقف دی المعترف بجهله په خپل جهل اقرار کوي فانه دغه جاهل چې کوم بسيط دی په خپل جهل اقرار کوي ربما يعذر وينفعه الآيات ډیر کله ته معذور ګرځولې شي هغه ته نشانات پیدا ورکي او نظر انبیا پیدا ورکي دا خبرو مني ځکه دې ځان ته جاهل وای او کوم چې جاهل مرکب دی هغه ځان ته جاهل نه وای هغه ته هیڅ پیدا نه رسي او دا منافقان جاهلین دي په جهل مرکب سره ځکه دوی ته پیدا نه لري وانما فصلت الآيات بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون دا بل خبر ذکر کوي لوبه چې کوم دې ته ویلې شو لا تفسدو بیا دا غي جواب الله دا غیرت کو رد راتو ولکن لا يشعرون ذکر کړو او دا دغه کې چې اذا قيل لهم امنوا او دوی خپل خبره کوله الله دا غیر تردید ذکر کو دلته په تردید کې ذکر کیږي لکن لا يعلمون نو الته لا يشعرون ویل او دلته لا يعلمون ویل سمانه یا خو په دوانو کې لا شعورون پکارو یا په دوانو کې لا يعلمون پکارو او که خامخا تغییر نو بیا اول سره لا يعلمون ولې نه ویل کېدو او د دویم سره لا شعورون ولې نه ویل کېدو چې عکس وکړې شو د اول سره لا شعورون او د دویم سره لا يعلمون ولې ویل شو د دې لپاره قاضي وجه ذکر کوي انما فصلت الآيات دلته د آیت فاصله چې آخري حصہ ده بلا يعلمون فلا يعلمون سره شولا والتي قبلها وكم چې مخکې دا غي فاصله شولا بلا يشعرون وجد لانه اكثر طباقا بذكر الصبح دا جواب نو جواب حاصل دا دی چې دلته ذکر کیږي امنو كما امن الناس دې سوي انؤمن كما امن السفهاء بي الله وی الا انهم هم السفهاء دوی قما قلبي نو دلته سفیه ته کېږي او سفیه چې کوم دغه عدم د علم دی نو مقابل کې سره پکارو علمون چې علم ذکر شي او د دین ذکر کول معنی کې تاسو وایي د اتباع وي نو چې دلته مخکې صفحه ذکر و د صفحه مقابل کې علم دا د غزید دی نو چې ارکل زیدو دا دوه زیدین جمع کول د اتباع وي نو د دې اتباع د پاره دلته د صفحه سره علمون ذکر شو فخلاف د اغنه الته فساد هغه سيشعرون ذکر شو خو دلته سره د یو ټکی سیوا وي هغه دا وی چې انه اکثر اتباقا اکثر اتباقا قاضي زکه وي چې نفس اتباق د الته د فساد سره اون دا چې کوم د علم راتلی شو فساد د فساد کله کیږي هله کیږي چې دا صاحب نه پوهه دی نو دغه ناپوهي مقابل د پوهې شولا نو دا فساد مقابل د علم راتلی شي خو به واسطه تل په خلاف د سبح نه دا مقابل د علم دی بلا واسطه نو دا علم د سبح سره اتباق دا اکثر د ځکه بغیر د واسطې نه دی او د علم اتباق د فساد سره دا بل واسطه دی نو ځکه ذکر کوي اکثر اتباقا دا اکثر د اتباق د دوه زیدین جمع کول دی به ذکر صفحه د صفحه سره دا یو وجه شولا نو ځکه دلته فاصله په يعلمون سره شولا او الته فاصله په لا يشعرون سره شولا دویمه دا ده الته ذکر کېدله مسله د فساد دلته مسله ذکر کېږي د ایمان مینس کې فرق الته مسله د فساد وا او د دنیا رواني فسادونه دا داسې سيزونه دي چې دا محسوس دي په حواسو معلومي او د دې حواسو معلومېدلو سره سره باوجود دي منافقانو دغه فساد هغه ته فساد نه الته د فساد مسله ذکر کېدله او فساد داسې سيز دی چې هغه محسوس دي په حواسو معلومي او د غي باوجود دي منافقانو دغه فساد د فساد نه وي نو ځکه الله پاک الته لا يشعرون ذکر کده شعور تعلق د حواس سره چې د دوی په حواس کار نه کوي او دلته مسله د ایمان ده دلته مسله د حق او د باطل ده مسله د ایمان او د کفر د حق او د باطل دا د حواس سیس نه دي دا د پوهې سیس دي دا د علم سیس دي دا د تفکر او تدبر سیس دي
نو چې هر کله دلته د ایمان مسله وا د حق او د باطل مسله وا دا په حواسو نه معلومیږي دا په فکر سره تدبر سره معلومیږي نو ځکه الله فرمایي د دې علم نشته نو ځکه په ایمان نه پوهیږي دلته سره علم ذکر کو د دوی علم نشته نو ځکه حق او باطل نه پیژني نو دویم وجه دا چې ان الوقوف على امر الدين پوهیدل او علم حاصلول په امر د دین باندې او دارنګه والتمیز بین الحق والباطل کم چې اذا قیل لهم امنون معلومیږي تمیز د حق او د باطل په منځ کې مما يفتقر الى نظر وتفكر دا هغه چې په دې کې احتیاج وي نظر او فکر ته او چې نظر او فکر تر دا به علم غواړي نو څنګه د ذکر شو ولکن لا يعلمون او هر چې هغه د فساد ته کې او امن نفاقو هر چې دوی منافقت دی و ما فيه من الفتن کم چې پکې فتنې وي فساد فانما يدرك بادنى تفکر اخو معلومیږي په ادنا فکر سره په حواس معلومیږي او تامل او په سوچ سره فيما يشاهد من اقوالهم وافعالهم کم چې کتل شي دا وی اقوال افعال دا غیر معلومیږي او بیا هم دوی فساد باندې نه پوهیدل نو ځکه وساته شعور ذکر شو واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې دوی مخامخ شي هغه کسانو سره چې مؤمنان دي نو دوی ورته وی آمنا نو ایمان راوړل بیان لمعاملتهم مع المؤمنین سره اعتراض ده پکې اعتراض دا ورته چې دا ټوکړه ذکر کېدل په حقیقت کې دا مکرر ده دا مضمون د اول نه معلوم شو ومن الناس من يقول آمنا هغه ځنه چې دا بحث شروع کیږي نو الته معلوم ومن الناس من يقول آمنا هغه ځنه پته لګیدا چې د خلکو په خلی باندې آمنا و پړه کې ایمان نو هغه ځنه دا معلوم شو نو دلته دوباره به ولې ذکر کیږي چې مؤمنانو ته مخامخ شي آمنا وای او چې خپل کافرانو ته لاړ شي نو بیا الته دا وای سره ملګرتیا خبره کوي دا خود هغه ځنه معلومه و نو چې هغه ځنه دا مضمون معلومه ده او دوباره مضمون ذکر کیږي دا تکرار دی دا شوبه ده قاضي دې جواب کوي فرمایي مینس کې فرق دی البته چې کوم مضمون ذکر کیږي هغه بیان دا وی د عقیدیو بیان د هغوی د عقیدیو چې دغه خلکو عقیده او مذهب یې څه دی مذهب او عقیده را ده چې کوم داسې په خولي آمنا وي په کې ایمان نشته دی بیان د مذهب دی بیان د عقیدې دی او دلته چې ذکر کیږي دلته بیان د مذهب او د عقیدې نه دی دلته بیان چې کوم د معاملې دی د مؤمنانو سره او د کافرانو سره یو خپل مذهب او عقیده ده او دویم ستا معامله ده د مؤمن او د کافر سره نو دلته معامله ذکر کیږي د مؤمنانو سره چې کله مؤمنانو ته مخامخ شي نو سم معامله ده وی آمنا او چې کله خپل کافرانو سره مخامخ شي به سم معامله ده ان معکم نو الته بیان د مذهب ده دلته مذهب نه بیانېږي الته دا وی د عقیده ده دلته عقیده نه بیانېږي دلته معامله بیانېږي نو دا تکرار نشو نو بیان لمعاملتهم دلته بیان د معاملې د مع المؤمنین د مؤمنانو سره او الکفار او د کافرانو سره وما صدرت به القصه او د کوم چې قصه شروع شوی و چې ومن الناس من يقول آمنا فمساقه دا غزل سوق د کلام چې ونو الته معامله نه بیانېدله بلکې الته بیان مذهبهم الته صرف دوی عقیده او مذهب بیانېدل وتمهید نفاقهم الته منافقت بیانېدل فليس بتکریرین دا آیت رستو ذکر کېدل دا غنه دا تکرار نه دی اوس دوی د مؤمنانو په مخامخ سره آمنا د دې وقیسه ذکر کړي رویا نقل راغلی دی ان ابي واصحابه ابي ابن كعب ابي بن سلول منافقان ومشر دا غملګي استقبلهم نفر من الصحابه دوی ته مخامخ سو صحابه را فقالوا دی ورته وی فقال عبد الله بن ابي خپل قوم خپل ملګرو ته وی انظروا ګوري كيف ارد هؤلاء السفهاء عنكم دا مسلمانان قمقل زستا سره څنګه اړو د تاسو نه داسې به فکر کوم چې د سره تاسو ته سوچ وکړي نو چې کله ملاو شو نو فاخذ بيد ابي بکر د صدیق سے بلاس د منافق ونیو وقال ورته مرحبا بالصديق صدیق دې په خیر راشي سید بني تیمین دا سردار د بني تیم دی باسي نسخو کې بني تمیم دی تمیم غلط دی تمیم جدا قبیله ده او تیم دا د قریش ورکوټي قبیله ده د مکه نو سید بني تیمین د تیم قبیله سردار دی او شیخ الاسلام د مسلمانانو شیخ دی وصانی رسول الله
فی الغار او د پیغمبر علیه السلام سره دوی ملګری په غار ثور کې البازل نفسه وماله هغه کس چې خپل نفس او خپل مال خرج کړی دی لرسول الله د پیغمبر علیه السلام سره دا غدا صفاتونه بیان کړ ثم اخذ بيد عمر بيد عمر سره لاس ونی فقال وی مرحبا بسيد بني عدي فخير دي راشي هغه سردار د بنو عدي قبيله د قريش الفاروق القوي هغه کس چې هغه حق او باطل منځ کې فرق کوي قوي دی فی دینه البازل نفسه ومال جخبل نفس او مال خرج کول کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم اخذ بيد علي بيد علي سره لاس ونی فقال به مرحبا بابن عم رسول الله فخير دي راشي د پیغمبر علیه السلام د ترزوی وختنه او دا غزو سید بني هاشم دا د بنو هاشم سردار د ماخلا رسول الله بنو هاشم کې پیغمبر علیه السلام هم دي او د نبی علیه السلام نه علاوه چې څونه بنو هاشم دي دا غو سردار دی د په نظرت هذه الايه دا آیت مبارکه نازل شو اگر چې دا روایت د ذکر کړی دی دا چې کوم دی دا شعبی او دارنګه د واقعي واحدین نقل دی خو مفسرین حضرات دیتا موضوعی روایت وایي ادا کمزور دی ځکه په دې کې راوی کلبی دی د توزاع په دې کې راوی ابو صالح دی ضعیف تمام سند د دې چې کوم دی هغه ضعیف دی نو ځکه دې ته موضوعی روایت وایي او سره دا ذکر کیږي چې په دې کې د حضرت علی سره صفات ذکر کیږي خاتم رسول الله نو دا خو سورته بقره ده او سورته بقره په اوایلو د هجرت کې نازله شوې ده او دا علی سره واده په دویم کال د هجرت شوې ده هغه وخت کوم ځای کې زمو نو دیو نه معلومیږي چې دا موضوعي روایت دي خو محدثین او مفسرین چې دا سه نقل کوي دا په ویسه جرح نه ابتدا کې تاسو ته وی چې د مفسرینو مختلفي رائے وي ځینې حضرات داسې چې کمزور روایت د سر نه نقل کوي بس هغه نقل سره کوي او ځینې حضرات داسې وي چې کمزوري نقل کوي خو به رد کوي او څه داسې وي چې هغه نقل کوي به تا ته پرېږدي ما نقل کو چې کنه واستم یو ګولای ځان په ګوره کړ ما خو ته چې راتل کې د مثال واحدی دا ویلي د نقل کو ما د واحدی خبر نقل کړي اوس پکې ته ځان له چان کوي چې دا حدیث دې څنګه دی نو دا په ناقل باندې صحیح نه نو بهر کې په دا کمزور روایت ته ویل شي واذا لقوا الذين لقوا تكراغل نو ده فرمای اللقاء المصادفه لقاء څه ته ویل شي ملاوي دلو ته ویل شي ترونه غرب مخه بلغه مخامخ دې ته لقاء وي يقال داس ویل شي لقيته ولاقيته لقيته مجردنا لاقيته مزيدنا كم وخت ویل شي اذا صادقته کله چې ته دا غي سره مخامخ شي واستقبلت او دا غي مخامخ شي ومنه د دې نه دا ټکی راغلی القیتو دا تینا راغلی په دې باندې ظاهري ښکار دی چې دا لقاء نه القیتو ټکی څنګه راشي لقاء خو مصادفت ته ویل شي میلاویدلو ته ویل شي او القاء خو غرزولو ته ویل شي دا خو ضدین معنی لقاء ملاقات ته وی میلاویدلو ته وی او ته دې نه ټکی راغلی د القاء القاء خو غرزولو ته وی نو دې تطبیق ته اشاره کوي چې دا القاء تروانه کنه او تا چې کوم دی 100 روپیا وګرځول القاء دی وکړه خو چې تا وګرځول ته لاړې نو بلې پرېګري بل ته مخامخ کیږي راخلی کنه نو ستاره غرزول سره د بل لقاء ده نو ځکه د لقاء نه القاء ټکه موږ راغستې شوی دی نو ځکه دې معنی کې اذا ورحته کله چې ته وګرځول د القاء ته معنا شو اوس د القاء ته د لقاء نه څنګه راغستې شو فإنك بطرحه بشک استا په غرزول باندې چې تاسو وګرځي نو جعلته تا د اساس وګرځو به حيث يلقي په دې شان سره چې بل به سره اوس مخامخ کیږي چې تا وګرځو چې بل به مخامخ کیږي او ساده راځي